محترمو اهمه مسله پکې د نکاح ده چې ډېر خلک دې کې نکاح نه ځان ساتي لکه نکاح پکې مه کوه نو یاد ساتل پکار دي چې دغه عقیده د شیعاګانو ده چې هغوی دې میاشتې ته منحوسه وایي زمونږ په نس دا ډېره د تقدس او ډېره مبارکه میاشت ده وجه ولې په دې کې د حضرت حسین رضی الله عنه شهادت شوی دی نو څه دي دا خو د خوشحالۍ خبر چې الله یې شهادت ورکړو د هغې په قسمت کې شهادت و د هغې په تقدیر کې شهادت و خوشحالۍ خبره ده په شهادت خو خوشحالېدل پکار دي الله رب العزت دې موږ ټولو ته د شهادت مرګ راکړي الله رب العزت دې موږ ټولو له په میدان جهاد کې مرګ راکړي دا خو د خوشحالۍ خبره د مسلمان دپاره د فخر خبره ده نو محترمو نو د سنیانو څه عقیده ده چې دا ډېره د معظمه محترمه فضیلت والا میاشت ده نو په دې میاشت کې یعنی محرم کې د نیکۍ کارونه کول پکار دي او د واده نه بل کومه نه نیکۍ کار شي نکاح نه چې بنده پکې د څومره ګناهونو نه محفوظېږي نکاح سره بنده څومره خرابو شیزونو نه محفوظېږي نو په دې وجه نکاح خو هم دې میاشت کې پکار ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم نکاح چې شوې ده د حضرت خدیجې رضی الله عنها سره هغه په دې محرم کې شوې ده ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ډېر تقدس نو معلوم او په دې عاشوري په ورځ یې شوی دی نو په دې ورځ نکاح کول جایز دي او پکار دي بلکې دا د شیعاګانو یو عمل دی د دې سخت مخالفت کول پکار دي که الله چاله وس ورکړی نو هم په دې عاشوري په ورځ پکار ده د برکت میاشت ده د څه ده د برکت ورځ ده عاشوره د برکت میاشت ده